نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د 13مې سپارې خلاصه بیانېږي. د دې سپارې په شروع کې چې کوم سورت ته هغه سورت ته سورۃ المؤمنون وایي. دا ځکه چې په دغه سورت کې الله تعالی د مؤمنینو اوصاف بیان کړي دي. کوم کس چې په ځان کې دا صفات راولي دا سړی کامیاب ده او جنت ته ځي. په دې اوصافو کې اول صفت دا ده الذين هم في صلاتهم خاشعون. هغه کس چې په مانځ کې خشوع او خضوع کوي. په خشوع او په خضوع سره دی منځ کوي. او د خشوع او د خضوع نه څه مراد ده؟ د تفسیر حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا بیان کړی ده. وايي د خشوع او د خضوع نه مراد دا ده چې دی په مانځ کې عاجزي کوي. لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، او دی په مانځ کې خي طرف ته او ګس طرف ته نه ګوري. ولا يرفعون ایدیهم فی الصلاة، او دی په مانځ کې دننه رفع الیدین نه کوي، لاسونه به نه اوچتوي. او په مانځ کې دننه لاسونه اوچتول دا بالکل د خشوع خلاف ده. نو دا الله تعالی دلته و صفات بیان کړي دي. یو صفت خداغه بیان شو، او دوم صفت دا ده چې دا کس په د فضلو کارونه او د فضلو خبرونه ځان بچ کوي. او درم صفت دا ده چې دا کس په د غلطو اعمالونه او د غلطو کارونه هم پرهیز کوي چې هغه ته تزکیه وایي. او دا سړی به د خپل شرمګاه حفاظت کوي. دا سړی به په امانت کې خیانت نه کوي، د امانت خیال وساتي، او د وعده خلاف ورزي به نه کوي، او منځ به کوي، د مانځه پابندي به کوي. دا و صفات چې په کوم سړی کې راشي، کوم مؤمن کې راشي، دا سړی کامیاب ده. او که کوم یو انسان د دغه صفاتو نه خلاص شي، دا صفات په ځان کې نه راولي، دا سړی به د همیشه لپاره ناکام ده. مخته بیا الله تعالی د حضرت نوح علیه السلام تفصیلی خبره بیان کړې ده، او مخته هم بیان شوی وه. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله. نوح علیه السلام خپل قوم ته د توحید دعوت ورکو او د اسلام قبلولو دعوت ورکو. خدای بیا هم د نوح علیه السلام خبره نه ومنله. د سرکشي وکړه. بیا الله تعالی په حکم سره نوح علیه السلام کشتۍ جوړه کړه. کوم کسان چې مسلمانانو هغه هم د ځان سره کېنول، الله تعالی دوی بچ کړل. او هغه نه بعد د قوم باندې الله تعالی عذاب را نازل، د اوبو عذاب او د طوفان عذاب او د ځمکې نه هم اوبه راوتلې، د اسمانونو هم اوبه راوتلې. د زوی کنعان دا هم کافر و. بهرحال هغه هم پاته شو، غره ته وختی دو چې اوبه خو ما ته پاس نشي راختلی، خو دومره زیاتې اوبه جمع شولې، دا ټول غرونه او کنعان دا ټول په اوبو کې ډوب شول. دا عذاب په دوی باندې راغلی. بیا الله تعالی مخکې دا خبره کوي قد کانت آیاتي تتلى علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. مشرکین دا د ایمان د نعمت غوندې شي نه دی محروم. دی به د الله تعالی قرآن کریم نه مانه، او دی به د الله تعالی چې کوم کلام و دا به نه اورو، د دغه نه به منډه کول. او بیا دی به محفلونه لګول. په دا محفل کې به د قرآن کریم متعلق غلطه خبرې کولې، او دی به نبی علیه السلام پسې هم غلطه خبرې کولې. او داسې به دی نور محفلونه په هغه کې به دی ځان خوشحاله ساتو، او چې کله به د قرآن کریم محفل راغی بیا به دی د هغه ځای نه منډې کول، او قرآن کریم به دی نه اورېده. بیا داسې الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي دی د ایمان غوندې نعمت نه بالکل ځان محروم کړ. او پیغمبر علیه السلام دی حق مانه، خو دی بیا هم په د باندې ایمان نه راوړ. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي الله تعالی انسان ته ډېر زیات نعمتونه ورکړي دي، خو په دې نعمتو کې 3 نعمتونه الله تعالی دلته بیان کړي دي. وایي ما انسان ته غوږونه ورکړي دي، سترګې مې ورکړي دي، او زړه مې ورکړی ده. نو په کار خدا ده چې مونږ دا شیزونه داسې استعمال کو چې لکه څنګه الله تعالی غواړي. دا داسې نعمتونه دي چې مونږ نه د الله تعالی نه ډیمانډ کړی ده، نه هم د الله تعالی نه غوښتي دي، بغیر به غوښتنې نه الله تعالی مونږ ته دا راکړي دي. نو په کار داسې ده چې مونږ غوږونه، سترګې او زړه یا نور د انسان اعضا په داسې طریقه باندې استعمال کو چې کومه طریقه باندې الله تعالی غواړي. خو مونږ نن سبا دغه ټول نعمتونه د خپل اختیار مطابق استعمالوو، او د الله تعالی شکر هم کم ادا کوو. دا بالکل نامناسبه خبره ده.
بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې ده، وایي د انسان پیدایش دا بې مقصده نه ده. ما انسان فضول نه ده پیدا کړی بې مقصده، او انسان به بیا هم دوباره د قیامت پر ورځ باندې ما خواته راځي او د ده نه به حساب کتاب کیږي. او بیا داسې الله تعالی حقیقي مالک ده او حقیقي بادشاه ده، د ټول عالم بادشاه ده، مالک ده. الله تعالی عبادت کوي، د الله تعالی نه بغیر بل هیڅوک معبود نشته، او کوم معبود چې خلکو جوړ کړی دی هغه باطل دی، د یوه سره په دغه باندې هیڅ دلیل د دې سره نشته. بیا الله تعالی دا مخکې دا خبره بیانوي، وایي رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. دا دعا هم الله تعالی دلته بیان کړې ده، وایي نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایلی دي چې دا دعا خامخا غواړه. او مخکې د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا یو روایت ته، وایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په یو بیمار کس باندې تېرېده چې هغه په ډېرو زیاتو بیماریانو کې مبتلا و. بیا دی ورغی، د هغه کس په غوږ پورې دا آیات ووایي د سورة المؤمنون آخري 4 آیاتونه: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين. دا 4 آیاتونه دي. بیا دا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د یو کس په غوږ پورې وویل، ورچوفې کړل. هغه کس بالکل ټیک ټاک شو. نبی علیه الصلاة والسلام تپوس ترې وکړو، یا عبدالله دا تا کومه دعا وایي؟ دته ته په غوږ کې څه وویل؟ ده ورته چې ما د سورة المؤمنون آخري آیاتونه وویل. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره دلته بیان کړې ده، وایي که کوم یو کس په ایمان او په پاخه یقین سره دا دعا وایي، دا آیاتونه وایي، وایي بیا دا یو غر د یو ځای نه بل ځای ته هم بدلېدلی شي. نو دا داسې آیاتونه دي چې دا په دم کولو کې ډېر زیات مجرب دي او زیات مفید دي. کوم کس چې داسې وي چې هغه د عملیاتو کار کوي یا دم کوي، آسې هم په کور کې څوک دم کوي، بیا په دا آیاتونه خامخا وایي. دا ډېر مجرب عمل ده. که چاته یاد وي خو ټیک ده، که یاد نه وي ورته د قرآن کریم نه هم ویلی شي. مخته بل صورت ته سورة النور. په دغه صورت کې الله تعالی احکامات په تفصیل سره بیان کړي دي، یعنی حد زنا شو، حد قذف شو، یا داسې ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها باندې چې کوم تهمت لګېدلی، دا ټولې خبرې دلته الله تعالی بیان کړي دي. الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. دلته دا خبره په ذهن کې کېنوي، 2 قسمه خلک دي. یو هغه سړی چې هغه واده کړی شوی وي، او هغه ښځه چې هغه واده کړی شوی وي، د دوی ورا شوی وي. بیا داسې کس که چېرته زنا وکړي، بیا د دوی سزا ده سنګسار کول. او که چېرته داسې سړی وي چې هغه واده کړی شوی نه وي، یا داسې ښځه وي چې هغه واده کړی شوی نه وي، د دوی ورا نه وي شوی، بیا که دا چېرته زنا وکړي، بیا د دوی سزا ده حد، سلسل کوړې به دا کسان دی وایي. او بیا دا خبره په دې منځ کې راځي چې د زنا چې کوم فعل ده، د دغه د ثابتولو دپاره 3 طریقې دي. اوله طریقه خو دا ده چې دا کوم زانی ده سړی یا ښځه د خپل اقرار وکړي چې ما دا زنا کړې ده، په ما باندې دغه سزا، دغه جرم د عاید شي. او دوم نمبر دا ده چې په د دې زنا کولو باندې 4 کسان ګواهان پیش کړي. او درم نمبر دا ده که چېرته دغه واده کړی شوی نه وي، هغې په نس کې چې کله حمل پیدا شي، بیا به د دې نه تفصیل تپوس کېږي چې دا حمل د چا ده. بیا که دې اقرار وکړه، بیا په انا بعد چې کوم کس نوم واخلي، بیا به د یو کس نه تپوس کړی شي، د هغه نه به وضاحت طلب کېږي چې آیا دا حمل د تا ده او که نه. که چېرته هغه هم اقرار وکړي، په داسې صورت کې د هغه دواړو کسانو باندې سزا جاری کېږي. او که چېرته سړی انکار وکړي، بیا به صرف په ښځه باندې دا سزا وي. نو دا تفصیل الله تعالی بیان کړی ده. او بیا که چېرته یو کس داسې وي چې هغه په یوه ښځه باندې تهمت ولګوي، د زنا ول تهمت ولګوي، او د ده سره ګواهان نه وي، بیا دا ته وایي حد قذف. دا سړی به باندې به حد قذف جاری کېږي، 80 کوړې به دا سړی وایي. او بیا د ده سزا چې کومه ده، په دنیا کې ځان ته ده، په آخرت کې ځان ته ده. په دنیا کې به دی 80 کوړې وایي، او د ده ګواهي به قطعا ختم شي.
په زندگی کې به د گواهی بالکل نه قبلېږي، دا ته وایي مردود الشهاده. او په آخرت کې به هم د سزا ملاويږي، او کچیرته دا کس توبه وباسي بیا د دنیا سزا ورته ملاويږي، خو د آخرت سزا د ته معاف کیږي. بیا الله تعالی د افق کومه واقعه ده، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په دې باندې چې کوم تهمت لګېدلی او هغه تهمت خبره دلته بیان شوې ده. په 4 هجري کې چې کله د غزوه بني مستلق نه نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرام دا واپس را روانو، بیا د دوی قافله مخ ته لاړه. په دې ځای کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا تقاضې ته تللې وه، دا پاتې شوله. او بهرحال یو صحابي هم دې سره پاتې شو، د هغه صحابي نوم ده حضرت صفوان رضی الله عنه. بهرحال دغه صحابي په وخه باندې سواره کړله او د قافلې سره ملاو شول. په دې ځای کې د نبی علیه الصلاة والسلام ازلي دشمن عبدالله بن ابی دغه په حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګاو. او بهرحال دا تفصیلی واقعه ده. بیا الله تعالی خپله په قرآن کریم کې د ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها صفائی بیان کړله او ویل چې کوم خلکو په دې باندې تهمت لګولې ده، هذا بهتان عظیم، دا بهتان ده، بالکل دروغ دی. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا بالکل پاک دامن ده. الله تعالی دې پاکی دا ټول دلته بیان کړی ده. بیا الله تعالی دا خبره مخته بیان کړې ده، وایي د دې په دې واقعه کې د افق چې کومه واقعه وه د منافقینو سره ځینې ساده مسلمان هم شامل وو. بیا په دغو کې یو مسلمانو حضرت مستح رضی الله عنه دغه بیا ورسته توبه وباسله، بیا الله تعالی د توبه قبول کړله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به د مالی امداد کوو. کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته علم وشو چې دا خو د منافقینو سره ملاو ده، په دې تهمت کې شامل ده، بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قسم واخیسته او دا یې وویل چې زه به آینده د دغه کس امداد نه کوم. بهرحال د توبه ایستلې وه، بیا الله تعالی د توبه قبوله کړې وه. بیا الله تعالی دا خبره دلته بیانوي، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفوا وليصفحوا. وای کوم کسان چې اهل علم دي او فضل والدي دي خیر والدي، هغه د داسې قسم کله هم نه اخلي چې موږ د چا سره د یو غریب سره یو د مسکین سره مدد نه کوو، بلکې هغه د دغو سره مدد کوي. بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قسم کفاره ورکړه او په دا نه بعد د حضرت مستح رضی الله تعالی عنه سره دوباره د امداد شروع کړ. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. څلور قسمه کورونه دي. یو کور خو هغه ده چې په هغه کې صرف انسان یعنی نارینه سړی پاتې کېږي، په هغه کې څه ښځې نه وي، ورسره اجنبي کسان نه وي، فیملی نه وي. په دې کې بغیر به اجازته هم سړی ورتللی شي. او دوم کور هغه ده چې په هغه کې یو سړی وي، د هغه ښځه وي، د هغه بچیان وي، کور ټوله فیملی وي، دغه کور ته بغیر به اجازته کس نشي ورتلی. او درم کور هغه ده چې په هغه کې سړي ته دا معلومات نه وي چې په دې کې څوک شته او که نشته، دا ته هم بغیر به اجازته تک صحیح نه ده. او څلورم نمبر هغه کورونه مثلا جماعت شو یا خانقاه شوله یا داسې نور عمومي د عبادت ځایونه شول، دا ته هم بغیر به اجازته سړی ورتللی شي. او بعضې هغه خلک چې کومه مطلب ماشومان وي یا غلام وي یا وینځه وي، نو هغو ته دا پکار ده چې هغه عمومي کور ته ورتللی شي، خو په 3 وختو کې دوی ته هم خیال پکار ده چې په 3 وختونو کې دوی کور ته نشي ور. اول وخت خو په سهار نه مخته چې کوم وخته په دې وخت کې هم دوی اجازت غواړي، بغیر د اجازته دی نه ورځي. دوم نمبر غرمه د کوم وخته په دې کې هم د اجازت غواړي، بغیر د اجازته دی کله هم نه ورځي. او درم نمبر ماسخوتن نه بعد چې کله دی ویده شي، بیا په هغه وخت کې هم دی بغیر به اجازت نه ورځي، ځکه چې دا وختو کې انسان په کور کې د خپلې ښځې سره بالکل یوازې وي او هغه د فری ماحول ځای وي. نو په دې وخت کې انسان دا غواړي چې زه معمولی کپړې واغوندم او زیاتې کپړې نه واغوندم. نو انسان ته په کار د داسې وخت کې غلام ته، بچی ته او داسې وینځې ته چې هغه د هم کور ته په دا ټیم کې ورځي، بیا بغیر به اجازت نه کله هم نه ورځي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم.
دلته الله تعالی ښځې ته دا حکم ورکړی ده چې دوی د خپل نظر لاندې ساتي. دلته دوه قسمه خلک دي. یو سړی ده، سړی ته پکار ده چې هغه د غیر محرم ښځې ته نه ګوري، او ښځې ته پکار ده چې هغه د غیر محرم سړي ته نه ګوري. نو دلته که چېرته ښځې دپاره که چېرته غیر محرم سړي ته د کتلو اجازت وای، نو الله تعالی به کله هم ښځې ته دا حکم نه ورکاوه چې ته خپل نظر لاندې ساته. نو خلاصه دا ده چې سړي په ذمه باندې یو کار ده، هغه دا ده چې غیر محرم ښځې ته دې کله هم نه ګوري، ګناه ده. او د ښځې په ذمه باندې دوه کارونه دي، یو دا ده چې غیر محرم سړي ته دې نه ګوري، او دوم نمبر دا ده چې دا د خپل نظر هم لاندې ساتي. ډېر زیات خلک نن داسې دي چې هغه بې پردګي کې دي، هغه د پردې لحاظ نه ساتي، هغه دا هم خیال نه ساتي چې دا د ما محرم ده او که غیر محرم ده. دې خبره ډېر زیات خیال ساتي. یا بنیادی بدنظري چې کومه ده دا د ګناه ولې ده. د دې بدنظري د وجې نه انسان په ګناهونو باندې مخ ته دی ورتللی شي، او که چېرته انسان د بدنظري نه ځان بچ کړي، بیا انسان همیشه د ګناه نه ځان بچ کولی شي. لکه څرنګه چې د ګناهو ولې دا شراب دی، که یو سړی شراب څښي بیا انسان مخ ته په هر ګناه باندې ورتللی شي. داسې د هرې ګناه بنیادي او مقصد چې کومه ده هغه بدنظري ده. که یو انسان بدنظري کوي، دا انسان مخ ته په نورو ګناهونو باندې هم ورتللی شي، او که انسان د بدنظري نه ځان بچ کړي، بیا دا انسان انشاءالله د نورو ګناهونو نه هم ځان بچ کولی شي. او بیا ښځه د دې ټول جسم دا ستر ده، او که چېرته بیا هم مجبوري وي، شرعي مجبوري وي، ډېر زیات ضرورت وي، بیا په هغه وخت کې د خپل لاسونه او خپل مخ دا کولی شي. د نه بغیر نور جسم دا ټول د ښځې دغه ستر ده. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، وایي د کامیابی بنیاد دا په څلورو خبرو کې ده. انسان چې کله دا غواړي چې زه د کامیاب یم، بیا دا څلورو خبرو باندې عمل کوي. اول خدا ده، من یطع الله ورسوله، کوم کس چې د الله تعالی اطاعت کوي، د دغه نه مراد فرایض دي، دا سړی کامیاب ده. او کوم کس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي، دا سړی هم کامیاب ده. او کوم کس چې په تیر وخت کې د الله تعالی نه یریده او په مستقبل کې هم د الله تعالی نه یریږي، دا سړی هم کامیاب ده. بیا الله تعالی د خلافت راشده قرآن کریم کې چې کوم څلور خلفا دي، د هغو تذکره الله تعالی بیان کړې ده. د اهل سنت والجماعت موقف مطابق هغه څلور کسان دي: حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، حضرت عثمان غنی رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه. دا څلور خلفای کرام دي. دا ته خلافت راشده ویل کیږي، او حق چاریار دا هم ورته ویل کیږي. قرآن کریم کې د دې د خلافت ذکر ده. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. په دې کې ځنې بیماران کسان وي، هغه ړانده وي یا ګوډ وي یا بله بیماري ورته، دی په دې خبره باندې ډېر زیات شرمېدل به چې مونږ د روغو خلکو سره ناست یو، مونږ به ډېر زیات ځای نیسو، مونږ پښې خرابوي، یا مونږ به داسې چې بې تکلفه به وي، هغه وخت کې مونږ صحیح خوراک نه کوو، بیا دی په دې وخت کې شرم محسوسوو. او کوم کسان چې روغ هغه به هم دا ویل چې دغه کس ړوند ده، نو داسې نه وي چې دوی د موږ سره مشترکه خوراک کوي، موږ د دوی نه زیات خوراک وکړو، دوی خپله حصه کمه وخوري، یا دا ګوډ ده دا خپله حصه کمه وخوري، موږ یې زیاته وخورو. دې خبره باندې هم د یېرېدل. نو الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي داسې معمولي خبره باندې تاسې سوچونه مه کوئ. بیا الله تعالی د مسلمانانو مدح، تعریف او د منافقینو مذمت دا بیان کړی ده. دا د غزوه احزاب په موقع باندې د آیات الله تعالی را نازل کو: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. دلته بالکل ځنې مخلصین مسلمانانو چې کله هم کافرانو داسې و چې هغه په مسلمانانو باندې حمله کوله، بیا نبی علیه الصلاة والسلام د دفاع دپاره یو خندق جوړاوه. بیا په دغه وخت کې مخلص مسلمانان هم شامل وو او منافقین به هم شامل وو. بیا په دې وخت کې چې کله کوم مخلصین مسلمانانو دغه به په اخلاص سره کار کوو، او چې کله به هم چېرته ته د ضرورت لپاره به نبی علیه الصلاة والسلام نه اجازت غوښت. او کوم چې منافقین وو
ابدا سه چې اول خو به هیلې جوړولې راتلل بنا سستی به کوله او چې کله بیا هم راغلل بیا بغیر د اجازت نه دی د ښکار نه پټ شول. بیا الله تعالی دا خبره ورته بیانوي وای کوم مخلص مسلمانان چې کوم دي دا چې کله تانه اجازت وغواړي اجازت ورکوه او د دوی د مغفرت دعا هم کوه. دا د غزوه خندق ټول تفصیل خبره دلته معلومه ده. دغه نه دا معلومه شوه که چېرته نن سبا یو داسې اجتماعي مجلس وي یا مشاورت وي مشوره وي بیا په هغه کې چې کوم یو کس د چا ضرورت وي زی هم بیا د هم تپوس کوي بغیر د تپوس نه تلاګه دا بالکل نامناسب ده. دا صورت ختم شو مخته بل صورت سورۃ الفرقان. په دغه صورت کې الله تعالی بنیادی عقاید بیان کړی دي او د مشرکینو د طرفانه د منافقینو د طرفانه چې کوم اعتراضات او دغه اعتراضات او جوابات هم الله تعالی دوی ته ورکړي دي. اول اعتراض دی دا و چې قرآن کریم دا د الله تعالی طرف نه ده بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل جوړ کړی ده او د دوی دا نظریه وه چې قرآن کریم دا ځنې آیاتونه نبی علیه السلام د یهودو نه زده کوي بیا یې موږ ته بیانوي او دا وایي چې دا وحی ده دا د الله تعالی طرف نه رانازله سوې ده. نو الله تعالی دلته جواب ورکوي وایي ای پیغمبره ته دې ته ووایه چې دا قرآن کریم ما نه ده جوړ کړی بلکې دا صرف الله تعالی رانازل کړی ده. او بل د دوی دا اعتراض و دوی دا ویل چې دا څرنګه پیغمبر ده چې دا خوراک کوي او بازارو کې ګرځي. قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشي فی الاسواق. او دا بازارو کې هم ګرځي چکر هم لګوي او خوراک هم کوي. دا څرنګه پیغمبر ده د دوی دا خیال و چې پیغمبر دی فرشته وي انسان دی نه وي. نو الله تعالی دا خبره ورته بیانوي وایي که چېرته دوی ډېر غلط مثالونه بیانوي وایي که چېرته یو داسې پیغمبر وي چې هغه سره هغه خوراک نه کوي دی و بیا هم دا اعتراض کوي چې دا څرنګه پیغمبر ده چې دا خوراک نه کوي. مونږ خوراک کوو او د مونږ پیغمبر به هم داسې راته چې هغه خوراک کولی او پیغمبر په بازارو کې ګرځي ځکه چې انسان د بشر ده او که چېرته پیغمبر په بازار کې نه ګرځېدلی دی به بیا هم دا اعتراض کوي چې څرنګه پیغمبر ده چې بازار کې نه ګرځي دلته ناسته. او دوی دا وایي چې پیغمبر ته په کار ده چې هغه سره مال وي جایداد وي ورسره او فرشته وي ورسره. نو دا څرنګه پیغمبر د سره نه مال شته نه جایداد شته نه فرشته شته ورسره. الله تعالی دا خبره بیانوي وایي که چېرته د پیغمبر سره فرشته هم وای دی بیا هم دا اعتراض کولی چې دې سره په دې باندې کوم دلیل ده چې دا فرشته ده ورسره. نو داسې دی بالکل غلط بهوده او فضول اعتراضات بیانوي. الله تعالی دې موږ تاسې ته د دین سمجھ را نصیب کړي.